موجوده زمانہ کې د یو معجزه د قرآن شریف خې په امریکا کې یو جوړه مسلمانه شوې ده خیر خاون خو د مخکې نه مسلمان او خدا سے 2 نمبر او ښځه عیسایانه وه نو ښځه خپله قصه په خپله کوي وی زو زما دا خاون په یو سټور کې بابوګانو په امریکا کې زما او د خاون خپل تعلقاتو په امریکا کې دا تعلقات ډیر دي جنې وی دا مې بوای فرند دی لک دوست مې دی او لک وی دا مې ګرل فرند ده جنې دوسته مې ده الکان او جنکې یو بل سره دوستانه تعلقات ساتي او چکرې لګي دا یو رواج دی هلته کې نو زما د الک سره دوستانه تعلقات او ردی ما سره نو د الک ما توی الک پاکستانی او جنې امریکانه نو د الک وته ما سره وادو کا ا جنې وته واده بکوم خو مور پلار سره مشوره چې مور پلار سره مشوره وکړه نو مور پلار وته وی ډیره خداو کو سره واده خدا پاکستانیان سره دوکباز غوندي وی اسینا چې د خپل پیدې والی او بیا د نو تختی او دغه سي دی پری دی یو څو شرطونه په لګاو جنې مو پلان ته لک مخ وخت د کومه وی یو څو شرطونه په لګاو وی ښا نو دا جنې د لک ته یو څو شرطونه دي کمنه واده کو کنه منه نکوم څو شرطونه دي یو شرط دا دی چې تبا اغي د فلیټونو کې اوسېږي په امریکا کې سوچه ته فلیټونه نای کې دا خلک اوسېږي د چا د 2 کمرو فلیټ د چا د 3 د چا د یوه نو تبره دا فلیټ پرې دی او زما فلیټ ته ورا منتقل کېږي نه خپل مپرې دی یا دیم شرط بدای چې ستا د خپل مور پلار رونو خويندو دوستانو سره تعلقات ختمه زما مور پلار رونو خويندو سره تعلقات جوړه دریم شرط بدای چې ما ته بدانه وي چې مسلمان شه زما د اسلام نه ډېر لوی نفرت دی تا خپل دین زما خپل زه به تا ته دا نه ویم چې عیسایي شه تو ما ته د اسلام صفتونه نه کې او څلورم شرط بدی چې ما به د اتوار پر خپل چرک ته بوځې چرک د هغوی عبادت خانه لکه څنګه چې زموږ جومات دي که ته راته دننه کښېنې او که بار کښېنې دا هلک وایي دا جینۍ مې خوښه وه نو دا شرطونه مې ورسره ټول ومنل نکاح مو کړه او نکاح چې کوي هلته د جج په مخ کې کوي هغې مخصوص ججانې د نکاح تړلو او سټامونه ولګېدل وی څو ورځې دا ښځه ما سره وه زما په فلیټ کې او چونکې ما باندې شرط لګولی نو څو ورځې پس ما خپله کډه کوټه ونغښته او چې دا ښځه مې کوم ځای اوسېده هلته منتقل شو د دې ښځې دپاره مې مور پلار رونه خویندې تربوران دوستان ټول پرېښودل وی چې لاړم نو دا ښځه په ما یارېده نو زما د موبایل نه زما د یارانو دوستانو مور پلار نمبر یې ډیلیټ کړې ختم او د ډېری نه یې نمبر یې روانې کړې وی د اتوار په ورځ به مې چرک ته بوتله دی به خپل انجیل شریف لسته زه به ورته کله دننه ناست وم او کله بار او ډیوټۍ له به سار تلو او یو ځای به مازدیګر راتلو وی 3 کاله زمونږ ډېر خوشګوار تعلقات تیر شو مزېدار اعلی ما نه مور پلار رونه خویندې تربوران دوستان ټول هر سره دی د غمه پاتې شي ښکلی ژوند هم دی وی 3 کاله پس یو ځل د تلې هم ډیوټۍ له زما دا ښځه نه وتلې دی چوټي کړې وه نو چې زه مازدیګر رالم نو زما د ښځې خاکروب راوستی و جاروکخ او دا فلیټ یې پې صفا کړی ډسټینګ دا دوړې موړې لرې کړي داسې مې هم چوټي ده نو دا به وکړم نو زمونږ خلک خو چې زیاتې اخبارونه وي رسالې وي ډایجسټې وي نو مونږ یې یو بوته غورځوو ولې د خدای نوم د رسول نوم پکې یې خښو یې اوس وده ویرې چې ته بوته وغورځو نو امریکې یورپ والا خدا کار نه کوي هغې یې ډیران ته غورځوي او د کمیټۍ ګاډي راځي هغه یې بیا وړي نو چې څومره زیاتې رسالې وې اخبارونه مونږ کتلي نو زما د ښځې هغه ډیران ته ډسبل وته وي هغې ته غورځولې او زه یې صفا کړی جرالم ښځې لکه چې صفۍ دې کړې وی یو نن مې چوټي وه نو مې راشه دا فلیټ په صفا کړم سړی مې راوستې و داسې صفا کړل
کاغذونه رسالې مې لاندې وغورځولې. نو دا هلک وایي ما سره یو پاکټ نماره کوټې غوندې قرآن شریف و زما په شوکیس باندې پروت و، خو زه پې پیدم نه په قرآن شریف، بالکل په ناظرم ماله قرآن نه راته. وی هلک وایي ما چې ته په جون کې منظم نو کړی، یو اختر او بل اختر به مانځل اتلم، اب هم د دوستانو د ملاقات په غرض تلم، ځکه هلته جوماتونه ډېر لرې دي، دوستانو سره ملاقات به وشي او مونځ نه راته، خو چې څنګه به څوک اټ بیټ کو هغه چل به ما ورسره کو. وی په جون کې مې چېرته روژه نه ونیولې او ما به ټول عمر په بدعملو ګرځېدم او په قرآن څه بې د کلمې نه کلمه هم سمه نه راتله، مونځ نه راته چې مونځ څه ته وایي. خو دا قرآن شریف مور را کړی و چې زه را کوټې وم، نو ما سره په رومال کې نغښتی وم، نو دا ما په شوکیس کې پروت و. وی چې مې وکتله قرآن شریف نشته، شکي شوم. دې ښځې ته مې ویل ښځې دلته رومال کې یو شی تړلی و نشته. وی یو دې 3 کاله کې تا وله ګوتې یو نړې. نو ما وی ستا دوړې پې پرتې وې، نو مې د دې خاوند مې ورته جوړ ضرورت جت نشته او پالتو شی دی، نو چې هغه نور څیزونه مې ډیران ته غورځول ام مې پکې غورځولی دی. وی قسم دی چې دا مې واورېدل، نو په دې اړه مې تیاره شوه او دې اړه مې یو درز وکړو، ځکه مونږ بل هغه شپاړسم ولسم چت کې اوسېدو. ما وی خدایا ستا دا کتاب ډیران ته پرېوته. او ورونو که مسلمان ډېر هم کمزوري که نه، منظم نه کوي، فاسق دی، خو د خدای په نوم د رسول په نوم او په قرآن په بېعزتۍ به دله خامخا غوسه ورځي. او که دا غوسه چاله ورنه راله دا به مسلمان نه بیا. خدای مکه تا ته څوک وایي چې یو ځای کې د قرآن بېعزتي وشوه، نو که څوک په قرآن پیږي که نه مونځ کوي که نه، خو چې ملا صاحب وي جلسه راوباسئ، نو ټول د یو بل نه مخکې منډې وایي که نه، لکه دا شی پروت. دا هلک وایي هېڅ نه هم خبر، نه د قرآن نه نه د دین نه، نه د مونځ نه نه د روژې نه، خو چې دا مې واورېدل چې ما خبره نه غورځولې دی، وړه مې درز نارې کړې او پریشانه شوم. یا خدایا دا دغه 14 چت نه چې لاندې خطا کېده، نو الله ته به څونه خفه شي، الله دې وخت کې به تا څه وي، ستا فرشتو به څه وي، د کائناتو به ورته کتل. د الله عظیم قرآن په څومره لوی عظمت په څومره لوی پیغمبر نازل کړی دی، او دا نن دغه 14 ولسم چت نه ډیران ته پرېوه، دا زما د برکت. بس ویړه مې یو درز وکړو او په منډه را خطا شوم او په پوړو کوزېږم، هغه لیفټ مې پرېښود او نیغ دې ډیران لره ورسېدم چې خدایه څه نه د کومیټې ګاډي نیوړې، دا به کم ډیران کې پروت دی، دا به کمو خزلو کې پروت دی. وړه مې پریشانه شو چې رالم ډیران مې لټو، خلکو پې د پاسه نور ګندونه م غورځولې، نو هغه د کومیټې ګاډی لا نور راغلی، دا قرآن شریف پکې د میانس کې راووت، چې راووت د خټو لید پې د دوړو د ګندونو د ډیران لید پې ډېر خفه شم. رومال مې ته خوا لرې کړه او دا قرآن مې د سینې پورې جخت ونیو او بې اختیاره مې چغې کړې، ډېر مې وجړل. دا قرآن راته ډېر مظلوم ښکاره شو چې خدای دا څه وشو. جاړم چې خدای دا څه مسله ده. وایي بره په پوړو راوختم، چې راوختم نو زما د ښځې ما باندې رامنډه کړې او ما ته را تر غاړه وتله او دې په چغو وجړل او ما ته وایي چې ای سړیه د خدای دپاره ما معاف کړه، ما ډېره غلطي کړې ده، ما ستا مقدس کتاب ډیران ته غورځولی دی، زه معافي غواړم، ما وبخه، ما ستا د خدای کتاب غورځولی دی، ما یو ډېر قیمتي شی غورځولی دی، زه معافي غواړم، ما معاف کړه. زه ورته ویم چې نه غلطي ستا نه ده، زما ده. که دې 3 کاله کې دې له ما ګوتې وړې وې، دا ما ښکل کړې وې، دا ما سنډلې وې، نو دا به تا ډیران ته نه وې غورځولې، خو په دې 3 کاله کې دې ته ما د عزت په نظر ونه کتل، ما ته خو خاورې ونه سنډلې، نو تا پې د پالتو شي ګمان وکړه، نو ځکه دې غورځولې دی، نو دا غلطي ستا نه ده، زما ده. او ښځه مې وایي نه غلطي زما ده، ولی مالا پکارو چې ستانه مې تپوس کړی وی چې دې ته د حجت شته که نشته، که حجت دی نو بیا به مې غورځولی، او که ونه ولې مې غورځو،
که تا زما مقدس کتاب بایبل انجیل غورځاو نو ماله به غوسه نه راتله. سړی وایي زما غلطي، ښځه وایي زما غلطي، او ښځه ورته جاړي چې ما معاف کا معاف کا معاف کا، معافي غواړم. دواړه جاړي. دا ښځه وایي دی هلک ته وایي داسې وکړه چې ما خپل ملا لبوزه، سکالر ورته وایي، ما خپل سکالر لبوزه، خپل ملا له زه مسلمانېږم. یا ښځې دا څه وی څنګه مسلمانېږې؟ تا خو په ما د واده په وخت کې شرط ښودی چې ما ته به د مسلمانۍ غږ نه کوې. تا خو واده په ورځ ما ته ویلي وی بس هغه خبرې پرېږده، ما مسلمانه که د خدای دپاره ما مسلمانه که، او ما خپل عالم لبوزه، ما خپل ملا لبوزه، او ما مسلمانه که د خدای دپاره مړه نشم سارانه ونځي اله شابه. ښځې په دې مې پوه که څنګه مسلمانېږي؟ ستا خو د اسلام نه نفرت و، وی بس نورې خبرې په لار درته کوم، اله شابه زر روزه و ګاډی سټارټ کا، او ما خپل ملا لبوزه. ای سړیا بس زما دړه دنیا اوس بدله شوې ده، خدای دپاره مړه نشم. زه غیر مسلم یم دی وخت کې، نه د خدای نه معافي غوښتی شم، نه د دې قرآن نه معافي غوښتی شم، او زړه مې غواړي چې مسلمانه شم، او دا قرآن دې سینې پورې جوخت ونیسم او خو جاړم او معافي ترې وغواړم. ما ها تک بې عزتي کړې، شابه زر کوه. وی ګاډی مې سټارټ کو، حیران یم چې د اسلام نه خو زما د ښځې نفرت و، د اسلام صفت دی نشو برداشت کولی، او دا څنګه مسلمانېږي؟ وی خیر ما ته وایي دا چغه وباسي چې ګاډي سپیډ کې وله، مړه مو ګورئ شابه زر کا، زړه مې پړسېدلی او جاړي. ښه ښځې په لاره حال خو راته ووایه څنګه مسلمانېږي؟ وی چې تا ما نه تپوس وکړو چې دلته یو شي رومال کې پروت و څه شو، او ما درته ویل چې ما هغه لاندې غورځولی دی، نو تا منډه کړې. نو دغې وخته پورې زه نه وم خبر چې دا قرآن شریف دی. ما مې د خاوند څه قیمتي شی دی، څه ډیریا هر څه چې، او هغه مې غورځوله. نو چې ما چې ته لاندې لاړې نو ما په دې کړکۍ کې درته کتل، نو تا چې دا راواغېسته ور اوچت دی که او رومال دې ته لرې که، نو قسم دی چې د دې نه یو غونډس کې رڼا راوچته شوه، رڼا بره راتله 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 په دې کړکۍ را دننه شوه، او چې را ننوته نو زما په دې سینه کې ور دننوته، رڼا مې دې سینه کې پرته ده، او زما د زړه دنیا بدله کړې ده. بس زما هغه اړه نه دی پاتې چې کوم مخکې و، زما زړه دا وایي چې دا د الله کلام دی، زما زړه دا وایي چې دا برحق کتاب دی، زما زړه دا وایي چې د مسلمانانو دا کتاب رښتونی دی، زما زړه دا وایي چې دا ومنه، د دې کتاب پیغمبر ومنه. زړه مې وایي چې اسلام کې داخله شوه. سړیه نور مې مه چیړه، نور مه چیړه، دړه دنیا بدله ده، نور به مې نه چیړې، زر مې رساوه. وی لاړم هغه جومات ته چې 3 کاله مخکې مې پکې د اختر لمونځ کړی، او عالم صاحب ته کېناستو، زما دې ښځې کلمې شهادت وویې او خدای مسلمانه کړم، او وی زه خو برای نام مسلمان وم، نو ما هم کلمې شهادت وویې، دوباره ایمان مې تازه کړ. دا ښځه څه وایي دا ټکې ووه، مقصد مې دې ټکې دی، دی ورته آل ورلډ وایي ټوله دنیا، وی په ټوله دنیا کې واحد زاغه ښځه چې ما نه د اسلام لیټریچر کتلی دی، نه مې د قرآن شریف ټرانسلیشن او ترجمه کتلی ده، نه مې د مسلمانانو اسلامي کتاب کتلی دی، او د اسلام نه او د پیغمبر نه مې ډېر لوی نفرت و، دین اسلام مې نو خوښ، خو په ټوله دنیا کې واحد زاغه ښځه چې ما ته الله پاک صرف او صرف د قرآن شریف په کتو باندې ایمان را نصیب کړی دی. ټوله دنیا کې هغه ښځې بیا څه چلو که د قرآن حفظ ته کېناسته او قرآن یاد که حافظه شوه، او هغه خاوند چې دین کې چېرته ګوتې نه وې والې، جون کې مونځ روژه نو کړې، نن د قرآن حافظ دی او عالم دی،
او خدای د قرآن حافظ شوا عیسایانه مسلمانه او عالم شوا او په امریکا کې یو سټیټ ته ټیکساس ورته وای پاغه کې ځان لخپل اسلامیک سنټر جوړ کړی نه دارالعلوم ورته وای دا خزه وای وی زما او زما د خاوند د برکت نه الله پاک په زرګونو کافران مسلمانان کړل بنیاد د خدای قرآن دا د رسول الله مبارک د وفات نه پس د حضور پاک او د قرآن یو لویه معجزه